ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ويفعلون ما يؤمرون. قدرمنو معززو دخبل درن او معزز مشر فضيلة الشيخ ابو عمر عبد العزيز النوسي دورنو دخويندو درسي نظام يسو تربيت بكي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فرماي وإذا اعتبرت الفساد رأيت عام تزي او موبایل باندې خبرې کې نو داسې په اسانۍ او سهولت ستا د لاسه موبایل اخلي لکه دا چې د دې غله خپل موبایل. زمونږ د مسجد مرګري مقتدیان سحر کې ماته وای موږ چې مسجد ته راځو نه راسره روپۍ شته او نه موبایل ارسم په کور کې پریښي دي. د مسلمانانو په معاشره کې فساد دومره ډېر شي چې ځوانان واړه واړه هلکان یې موږ ګورو د 20-25 د 18 کالو نوجوانان او تمانچګۍ پیدا کړې ده او راوباسي او په دې کوپړۍ د تقدي چې موبایل راکا نو کوپړۍ خو ډېره د موبایلو نه ډېره غوره ده خو د چا زړه کېږي د 1000 روپو موبایل هم څوک چاته نه ورکوي. دغه هلکان او ځوانان دغه غلا چې کوي زما استاد قیمتي موبایل نه چې موږ خلاص شو دای په نیمه بیه او د هغې نه ارزان خرڅ کي او ځان ته پکچرز پوډر او آیس واخلي. و زما مسلمان وروره دا په چرسو اخته بچي دا د چا دي؟ دا زمونږ د مسلمانانو. بیا په مسلمانانو کې موږ چې د پښتو د غیرت دعوه کوو دا ټول زمونږ بچي دي. په دې معاشره کې چې څومره بګاړ روان دی او څومره فسادات دي غلا ډاکوان شکماران ایسیان چرسیان پوډریان جوارګر دا د اسمان نه راغورځېږي. دا بوټي او ونې نه دي چې د ځمکې نه راټوکېږي. دا زما بچی دی ستا بچی دی زما ورور دی ستا ورور دی زما کشر دی او ستا کشر دی خو هغه بچی دی چې ما او تا سحر منزله ځو نو دی اوده وي او موږ د مسجد دروازې ډبوو او زموږ خپل زلمي زامن اوده وي موږ یې مانځه ته نه پاسو د دغه بچو نه غله جوړېږي. لګي په دې مساجدو کې وګوره ماښام په مانځه کې یو شانتې تعداد مازدیګر جمع لویه ده خو سحر د شمار سپینګیري په امام پسې ولاړ و دا سپینګیره بچی نه لري دا نوسي نه لري دا خو په جماعت کې بدماشۍ هم کوي قاري صاحب ته هم غوسه کېږي په قاریږي پکې دې ونه لګو اقامت دې راته پرې نه ښوده خو د خپل زلمي ځوانان بچي هغه اوس هم بالمازه پراته دي او دی په جومات کې ولاړ
سپینګیریا مشره او پلاره موږ د هغه نبي صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو چې محمد رسول الله علیه السلام فرمای لقد هممت ان آمر بحطب زما داسې قصد او نیت مې دی چې زه امر کوم لرګي را جمع کوي او د لرګو ګیډي برابر کو او هغه خلکو پسې ورشم چې هغوی لا یشهدون الصلاة منځ به کوي مسلمانان به کافران به نه خو چې جمع له نه راځي د دوی کورونه زه سېزل غواړم زما نه د جمع لاړه شي خو هغه مسلمانان د هغوی کورونه سېزل غواړي چې جمع او جماعت له نه راځي دا ټول فساد په دې معاشره کې دا د پلارانو او د میندو د لاسه دی بچو ته غږ غوږ نه کوي قار قور ورته نه کوي نو موږ یې زر په چا ور واړو مخکې به خلکو ټي وي ته کنځلې کولې خدای دې دا ټي وي غر کوپر کړي او خدای دې داسې کړي او خدای دې داسې ولې ټي وي زموږ بچي خراب کړ دا ټي وي کومه لاره کې ولاړو چې ستا بچي ته ویلي منزله مزه داسې راتاو شه ما ته کښېنه او دا ټي وي دې کور ته راوړی چاو نو بعضې پکې وایي الله د اسرائیل تباه کړي او امریکا دې الله تباه کړي ولې زموږ بچي خراب کړ نتنیاهو خو ستا بچي ته نه دي ویلي چې موبایل والا ټرمپ خو ته نه دي ویلي نو بعضې وایي موبایل دې الله تباه کړي و مسلمانه ما او تا ته دې الله هدایت وکړي قصه خو زموږ نه خرابه ده د جمعې په دې شپو کې چې اوږدې شپې دي او زما او ستا بچی د شپې 10 بجې کور ته راځي او 12 بجې راځي او زه او ته دې تپوس نه کوو چې بچیه په دا نیمه شپه چېرته وي چېرته به وو اجره کې به وو د چا په دیره کې به وو د چا په بیټک کې به وو تاش به کوو لډو به لګوله بوډونه به کول او دغه شانتي سګرټې به څکلي همدغه ځوانان د شپې تړون کوي او د خلکو په کورونو وراوړي خو زمونږ ډېره اسانه بهانه ده یاره بس بچي مې خبره نه مني غږ غوږ ورته ځکه نه کوو چې خبره نه مني نو مانځه ته پاسو منې مني ولې نه مني دا هغه بچی دی چې کار نه کوي مزدوري نه کوي روپۍ کور ته نه راوړي نو پلار ورته وایي ښځه او بچي دي وباسه ځه زما کور نه وځه چې روپۍ نه راوړي د کور یې وباسي خو چې مونځ نه کوي نو دا بچی چا د کوره ونه ویست خیر دی تی نشي ویستلی کمزوری سپینګیری ته دې هجرت وکړه ته ورته کور پرېږده رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي 2 منځونه دا منافقانو ته سخت وي 2 منځونو کې چې څوک نه وي دا منافقانی د سهار منځ او د ماسخوتن منځ زمونږ بچي روټین سره هره ورځ دوامداره د سهار په منځونو کې نه همدقه منافقان زمونږ په کورونو کې موږ سره ناست موږ سره ډوډۍ خوري موږ سره خوراک کوي موږ سره جرګې مرکې کوي خو زمونږ په تندي خوله نه راځي چې دا منافق پرون هم نو نن هم نو بله ورځ هم نو میاشتې وشوې د سهار مونځ دی د جمع سره نه کوي او دا یاد ساته د امت اصلاح دا په مانځه باندې راځي کم ځوانان چې منځګزاری دا الله د نشو نه بچ کوي کم ځوانان چې منځګزاری په ځوانۍ کې الله یې په سمه لار روان کړي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا الله رب العالمین هر نبی ته وایي او بیا محمد رسول الله علیه السلام چې امر خپل اهل ته د مانځه وکړي ورته وایي مونځ وکړه بیا ورته وایي لا نسألک رزقا ته د رزق ذموار نه یې د مانځه او د رزق څه مناسبت دی و مسلمان وروره بچي ته ووایه مونځ کوه روپۍ لږې راوړه پیسې لږې راوړه
په داسې ځای کې کار وکړه چې د مانځه اجازه وي. ولې لا نسألک رزقا، د رزق ذمواري په دکان او کسب کې نه ده. منځ کوه، د رزق ذموار الله دی، الله به رزق کې برکت اچي. عزتمندو، دویمه خبره، زمونږ په دې معاشره کې مساجدو ته څوک ماشومان نه راپرېږدي، واړه نه راپرېږدي. ماشوم چې جومات ته راننوځي، بعضې پکې سپین ږیري ناست دي، بعضې ټول نه وي، سخت په قارېږي، غصه شي، لکه دې جومات ته چې څوک بم راننه باسي، داسې قار ورځي. یو تجربه وکړه، هغه سپین ږیری پردو وړو ته به په قارېږي، غصه کېږي به چې د ده خپل زلمي زامن هغه به بالمازان. دا به پردو ماشومانو ته تکړی. دلته ورته مولیان یو حدیث هم وایي چې جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم. بعض علما وایي لا اصل له، او ډېرو علماو پرې ډېر سخت کلام کړی. ولې؟ بل طرف ته رسول الله علیه السلام ماشومان مسجدونو ته راوستل پرېږده، په مانځه کې په اوږه کېنول. نو زموږ د اولاد د بچو تربیت دا په مساجدو، مدرسو، جماعتونو کې کېږي. رسول الله علیه السلام خطبه ورکوي. حسن او حسین سره سره کمیسونه اغوستي دي، را روان دي، غورځېږي او پاسېږي په دې جومات کې، واړه دي، مزل صحیح نشي کولی. رسول الله علیه السلام منبر پرېښود، ورپسې راکوز او دواړه په غېږ کې اوچت کړل او بیا یې خطبه شروع کړه او وی فرمایل الله رښتیا فرمایلی دي انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا بچي او فتنه او امتحاني. ته وګوره ماشومانو په ما یې خطبه پرېغوستله، خو رسول الله علیه السلام دا ونه فرمایل چې جوماتونو ته واړه مه راپرېږدئ، ولې زما نه خطبه خرابه کړه، دا یې ونه فرمایل. یو ورځ په مانځه ولاړو، حسن یا حسین، رسول الله علیه السلام په سجده باندې پرېوت، هغوی اوږې ته ور وختل. رسول الله علیه السلام، شداد رضی الله عنه روایت دی، وایي دا سجده اوږده کړه، وایي ما داسې سر په دې مانځه کې راوچت کړه چې څه چل وشو، چې نبي علیه السلام سر نه راوچتی، چې مې وکتل ټول خلک په سجده دي بیرته ښکته شو. چې مونځ نه فارغه شي، صحابه کرامو تپوس وکړو چې زمونږ دا خیالو د الله نبي علیه السلام چې یا څه واقعه راله یا تا ته وحی کېږي، سجده دې ډېره اوږده کړه، ډېره دې اوږده کړه. هغه ورته وایي کل ذلک ما کانه، نه راته وحی راتله، نه څه حادثه شوې وه، خو زما دا بچي حسن او حسین په مانځه کې په سجده کې زما په ملا کېناستل. ما وویل سجده مې اوږده کړه چې پرېږده دا واړه دا بچي مې په ملا باندې لوبې وکړي او مزې او خوندونه والي. الله اکبر. داسې شفقت، داسې رحم، په دې رحم باندې دا بچي دینداره کېږي. زموږ نه خبره یا ډېره په رحم کې شي، بچي ته هېڅ هم نه وایو. بعضې پلاران دومره رحم کوي، په موبایل کې ګیم راواړئ او ماشوم له ورکوي، کوه، دا خو رحم نه دی، دا ته ظلم کې، دا خو تا تباه کړه. او بعضې پلاران داسې دي چې روغه خبره بچي ته نه کوي، هره خبره په جنګ او په غصه ده او په کنځلو ده. رسول الله علیه السلام نو سیده امامه بنت ابي العاص بنت زینب رضی الله عنهم، دا به په مانځه کې چې به ودرېده قیام ته په اوږه به یې ناسته وه، چې رکوع سجدې له به ته بیا به یې کوزه کړه. د دې ماشومانو تربیت په دې جوماتونو کې، په دې مدرسو کې کېږي. خیر دی، واړه به راولو. د ماشوم لوی ورانکاري څه ده چې په جومات کې وکړي؟ د چا مخې ته به منډه ووایي،
منځ کوونکي ته امر او حکم دی چې راویني سمې پرېږده چې مخې ته تیر شي. که تیر شه منځ دې پرې نه خرابېږي. همدا پلار به ورته بیا ووایي په کور کې چې بچیه منځله دې بوځم د چا مخې ته منډې مه وهه، ګرځه مه. ماشوم به غټ ورانې څه وکړي؟ بول به وکړي. د پیمپرو په دې وخت کې بولې چرته چې مسجد ته راولي او 450 روپۍ یو پیمپر به متالي. ته پرېږده چې دا ماشوم په دې جومات کې ته الله ته سجده کې او هغه داسې اوږد اوږد څملي، د دې وخت نه به تربیت والي. نو د دې وړو د اولاد تربیت دا په مساجدو کې. دریم د اولاد تربیت دا په عقیده باندې وکړو. انس ابن مالک رضی الله عنه وړوکی ماشوم، پلار کافر دی، مالک ابن نضر. د چې به خبرې کولې ام سلیم مور ورته وی بچیه قل لا اله الا الله، کلمه وایه. نو پلار کافرو راننوته دی مور ته ولوی لا تفسدي علی ابني، دا زوی مې ولې خرابې؟ خرابول معنا ولې مسلمانې؟ موږ به بچو ته چې په خبرو راشي جبه ماته کی ګویا شي، موږ به اولني الفاظ د لا اله الا الله، د اسماء حسنا یا بسم الله یا د قرآن کریم یو آیات به ورته ښایو. الله اکبر. موږ خو ډېر لیدلي دي او تاسو به هم لیدلي بعضې کورونو کې چې واړه ژبه ماته کړي او په خبرو راشي، نو زمونږ اولنۍ خبرې هغه ماشوم ته څهي چې څنګه ژبه ماته کړله او دا ښایسته په دې نازکه او په دې معصومه ژبه خبرې کوي. نو نکي په کټ کې پروتي جمع ګرمه ټوپۍ په سر کړي، نیم مخې پټي نیم ښکاري، وایي هغه دی بو ناست دی، بو ته کنځلې وکړه. ماشوم کنځلې وکړي، مور یې وخاندي، پلار یې وخاندي، ټول په خندا شي، ولې د ثواب کار یې وکړي. موږ یو ځای کې ناست وو او یو هغه ملګري څه ناست سبق هم ویلی، یو څو درجې تقریبا وړې دورې پورې سبق ویلی، بیا یې سبق پرېښی، بچه یې راوست. بس سات له مې ورته ویلې ته دا توتي ښکاره که او ته توتي ښکاره که. زمونږ دا معاشره ده، داسې نه وایي چې بچیه ته آیات کرسي ووایه، ته دا ووایه، ته دا ووایه. موږ د دغې خبرو نه چاپېره ماشومانو ته موږ عقیده زده کړو. رسول الله علیه السلام عبدالله ابن عباس ته څه وایي؟ یا غلام اتق الله، د الله نه ویرېږه. د ابو سلمه رضی الله عنه زوی، هغه ته رسول الله علیه السلام په ډوډۍ د خوراک طریقه ورښایي، یا غلام سم الله وکل ما یلیک، بسم الله وایه. نو ماشومان چې خبرې کوي میندې او پلاران به ورته وایي چې بچیه بسم الله الرحمن الرحیم زده کړه. کنځلې ورته ونه ښایو، بدې ردې ورته ونه ښایو. دا واړه کله په دې لارو کې داسې کنځلې وکړي چې سړی وایي چې دا دی چې څه یادوي دا خو د نه دي لیدلي، خو چې دا وښودلې درته چا؟ دا مور او پلار. د بچو عقیده جوړه کړو چې بچیه وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعُوا. یا بچیه مدد به صرف د الله نه غواړي. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ په دې ترجمه باندې پویه که. بچیه چې غورځېدلې داسې وایه بسم الله، داسې به نه وایه چې یو لویه ځوانه راورسي. زمونږ ټولې زنانه د هغوی خولې په دې عادت دي، تربیت یې خراب شوی دی چې ډوډۍ سوځي او پرېوځي یا لویه ځوانه لاس راواچي، چې راغورځېږي یا پیره بابا لاس راواچي. و زما مسلمانې خورې او مورې چې ته وایې یا لویه ځوانه راورسېږي او لاس راواچي او خاوند یې هسې غوسهناک دی او کور ته راشي او لوی ځوان او پیر بابا تا سره په کټ کې ناست دي او لاس یې در باندې اچولی، تا ورته ویلي دي لاس راواچه، تا به ژوندی پرېږدي؟ ټوک ټوک به دې کړي.
خو تربیت خراب. منګ او تاسو د اولاد تربیت په عقیده وکړو چې بچیا ناجوړه کېږي به دانه به راخېږي خو مزارات و زیارتونو ته به نه ځي. کله ناکله بچو سره دا مذاکره کوه چې بچیا دلته چې دا غټ زیارت دی او دا دومره لویه ګنبده ده په دې کې مړی پروت دی او مړی هیڅ نشي کولی. بچیا دې مړي له خلکو غسل ورکړی دی. بچیا دا مړی خلکو په کټ کې وړی دی. بچیا دا مړی یو عام انسان دی هیڅ هم نشي کولی. دا مذاکره به کور کې وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعذت فاستعذ بالله. دا به ورته وایي چې بچیا عزت ذلت الله ورکوي، مال کې برکت الله اچوي. بچیا دکان جوړه تعویز پسې به نه ځې چې یو ورځ استاذه تعویز راکړه چې ګاک رامات شي. بچیا دکان جوړه سپیلني به پکې نه لوګیا کې دا بدعات دي رسمونه دي. بچیا دکان جوړه 15 وخته مونځ به د جمع سره کې. ډېر مسلمانان زمونږ نه دا تپوسونه کوي او د عوامو هغه مولا ډېر خوښي چې خلکو ته وظیفې ورکوي. دا د غاښ د در وظیفه، دا د رشتو وظیفه، دا د کاروبار وظیفه. نو د کاروبار وظیفه خلک ډېره تپوسي، ډېر تپوس دا کوي چې کاروبار او دکان او دا رزق به مې څنګه روان شي، څه په لاس نه راځي، ګټه مې او روانې دي. مسلمان وروره د رزق د برکت، د کاروبار د برکت، په دکان کې د برکت، په غله کې د برکت، د روپیو د ډېروالي د دې ټولو یوه نسخه ده. مونځ به کوې خو د تکبیر اولا او د جمع سره شروع که. ته ګوره چې الله ستا په رزق کې برکت اچوي که نه اچوي. عزتمندو د اولاد د تربیت دپاره بله خبره، منګ او تاسو د اولاد په تربیت کې د هغوی په ملګرو دوستانو نظر واچو. رسول الله علیه السلام موږ ته فرمایي لا تصاحب الا مؤمنه ولا یأکل طعامک الا تقی. زمونږ ډېر ځوانان دو خبرو تباه کړه. ورته سوچ کوه، اول د مور او پلار غفلت چې هلک دی خیر دی که نه، دې خبرې ډېر ځوانان ته خیر دی هلک دی. او بعضې داسې ساده پلاران پکې شته چې کله ناکله وایي چې خیر دی موږ هم په ځوانۍ کې داسې کول. نو ته خو چا نه وي پویه کړی که نو تا خو هم ښه نه دي کړي که. ولې بچی په ملا باندې ډبې چې ګناه وکړي. او دویم غلط ملګري او دوستان او انډیوالان چې بچی د غیر شادي شده دی وعدې نه دی کړی او خاص کر ګیره نه ده راغلی. مسلمان وروره د فتنو نه زمانه ته ښه خبرې. داسې د فتنو وخت دی او دومره ډېرې فتنې دي چې د ځوانانو د هلکانو خیال ساتل د زنانو د جنکو نه ډېر ضروري دي. چا د 15 کالو ماشومان هم معاف نه کړل. روزانه نه ګورئ په دې میډیا باندې. نو چې ستا هغه بچی چې بېګیرې دی او ګیره نه ده راغلي، بچیه قطعا انډیوالي دوستان ملګري نه منم، نه به د چا حجرې او بیټک ته ځي او نه به مېلمه دلته راولي. داسې بچي باندې به دا پابندي چې نه ستا په دې عمر کې ملګرو ته ضرورت نشته. دوستان بنئ. خلک دوستانو چې کندو ته غورځولي دي هغه اوس هم ورک دي. ته د دې چرسیانو او پوډریانو نه تپوس وکړه ولې پوډري شولې. دا به درته یو هم ونه وایي چې پلار راله راکړه چې ویس که. دا درته نه وایي چې سکول کې ماسټر راکړو چې ویس که. دا به ونه وایي چې مدرسه کې استاذ راکړو. څه به وایي؟ ملګری مې و، دوست مې و، انډیوالو، یار دوست. او همدغه یاران دوستان چې بله ورځ یې وګوري په هدیره کې مړ پروت دی یا یې وجلی نیر ته یې غورځولی. ولې؟ یاره بېګا دوستانو سره ووته اوس یې مړی هلته پروت دی. د ملګرو خیال وساته، زوی مه هیله کوه. دا کمال او دا خوالی نه دی چې ته بچي ته نه پکارېږي. کمال او خوالی دا دی چې ته په بچي باندې 24 ګنټې نظر وساتې.
د هغه موبایل هم چک کا چې دی څه کوي څه ګوري چا سره په رابطه کې دی د هغه دوستان هم چک کا د ګیري د راتګ نه مخکې قطعا دوستانو ته مه پرېږده تباه بشي د دغه وخت نه ځوانان تباه شي او چې کله شادي شوده دی او ګیرې راغلې ده غټ دی زلمی دی پویه دی بیا ورته ټیمونه مقرر کړه چې بچیه د ماسخوتن د مانځه نه وروستو هېڅ چېرته به نه ځي ځکه دا ګناه ده د ماسخوتن مانځه نه بس خبرې کول د بچو د اولاد دوستانو ګورو ملګرتوب هغه دوستانو ته پرېږدو چې هغه نیکان دینداری منځګزاري د اولاد تربیت د بچو تربیت دا په څه وکړو بل د بچو نه مخکې نیکانې زنانه وګورو مخکې شیخ صاحب محمد نبی حفظه الله هغه دې خبرې ته اشاره وکړله چې څومره ائمې بیان کړل چې د دوی تربیت میندو کړی زمونږ نه د تربیت اولنۍ پوړۍ هغه غلطه شوې ده ګرځو څنګه ښځه زویله کوو ځان به پرېږدو ځکه زمونږ او ستاسو خو وخت تېر شي او د پښتنو خو د دویمې ښځې سره هسې میلرجي ده نو زمونږ خو وخت تېر شي قصه ختمه شو اوس د زامنو دپاره چې ښځه کوو د زوی او د ورور او د وراره دپاره نو زمونږ انتخاب ته ګوره اول نمبر د ټولو انتخاب سرمنه ده سره او سپینه سره او سپینه چمړه ګوره دین تپوس نه کوي د حیا تپوس نه کوي د کورنۍ د عفت او پاک دامنۍ تپوس نه کوي سرمن دویم کم خیل دی نسب ګوره نسب به تعالی څه فایده درکړي دریم غریبانان نه غریبو کې څوک رشته نه کوي تنکح المرأة لأربع دا د خلکو مزاج دی څوک مال څوک نسب څوک حسن او ډول او جمال فاصفر بذات الدین ولدینها څوک دین پسې ګرځي کورونو ته دینداره زنانه راولو دا مرکز امام مسلم او داسې دا غټ غټ مراکز زمونږه په دې کې زمونږ د امت د بناتو د نوړو د خویندو د میندو تربیت کیږي داسې زنانه کور ته راولو چې هغه زنانه په راتګ سره مستقله مدرسه په کور کې کولاوه شي یوه زنانه دې راوستله عالمه انګور دې شوه کور ته راغلله د دغې کور ټولې زنانه به دې سره سبق کوي د چم ګاونډ زنانه به راځي اوس ته وایه چې مورې قال الله او قال رسول الله ویلی مورې بخاري شریف او مسلم ویلی مورې ترجمه کړي د مور غیږه د بچی اولنۍ مدرسه ده د دې بچی به الله عالمان جوړي او که موږ چېرته سرمنو پسې ګرځو چمړه پسې او رنګ روغن پسې او قومونو پسې نو خلکو ښایسته ښځې راوستلې خو چې دین پکې نه و حیا پکې نه وه نو خپله ښځه باندې دومره بدګمانی چې ځي نو کور ته چې خپلې زنانه پسې د بهر نه تاله لګوي او چې دینداره زنانه دې راوستله بېغمه ګرځه هغه به ستا د عزت ستا د مال ستا د نفس ستا د کټ او بسترې ستا د اولاد څوکیداره به حفاظت به کوي ډېر اسباب دي د بچو د تربیت دپاره وخت پوره دی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين